بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله دے حضرت شیخ القرآن باندے رحمتنا علیگی آئید قرآن کریم خدمت او د قرآن کریم خودنا آئید پارا یولای عمل جوڑا کڑیوا او غداوا شاغیبا پشعبان کی او رمضان کی دورہ تفسیر کولا وغیتبا لویا دورہ تفسیر وی یا شوال کی دیما دورہ تفسیر بوا مختصرہ چاہی کے بعد قرآن کریم د فهم او د ذکر مختصر اصول دار یو صورت مقصد او بعض مشکل زائینا ہے کہ اکثر علماء کرام او چاچے با بخلو زائینو کے درسونا کول نو غیب شرکت کو آئی تبا وڑا دورا ویلکی دا سن 1986 کی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو بیمارو نیما دورہ تفسیر اغی کڑیوا او نیما ما کڑیوا ای بدے اقبل مسند باندے او بدے اقبل زائی باندے اعلان کڑیو تفریب اور باغی درسو کا او بیابا درس ما کو سن 1987 نا تردی وقتا 2022 بوری دا اللہ کرم و دا اللہ مہربانی دا زمانگا دورہ تفسیر شروع دا دوارا دورہ تفسیر لویا دورہ اوڑا دورہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت باندے کی گی او پائے کے علماء طلباء عوام اغا شرکت کئی گویا کہ اس دا 2022 کے وڑا دورا دابا اویائیما دورشی دا قرآن کریم زمانگا دا اللہ دربار کے دعا گویو چھے اللہ دا دورہ تفسیر ہمیشہ پارا آباد ولری او اللہ دے منگلا توفیق صحیح راکی چھے منگا دا قرآن خدمتو کو نن زمانگا لویا دورہ تفسیر آغا شروع کی گی اور نن افتتاح دا منگا نن آسے ترغیبی او سو خبرے کو او منگا دا قرآن کریم دا زدکڑے دا فهم دا پارا سو اصول او قواعد بیانو او دیزائی کے دا پاتی کے دو سو اصول او قواعد اغوا نن منگا وائیو ہر یہ انسان غدا کوشش کئی چہازان اچھت کی داو جوان بہتر شی داو جوان خیستہ شی خواہش دا جوان دا دنیا او خواہش دا جوان دا آخرت اغد اللہ سرا پا تعلق باندے راضی او دا اللہ سرا تعلق اغد اللہ پا کتاب باندے جوڑی گی چدا اللہ دا کتاب سر دا سڑی تعلق زیادی گی نو پائے کہ نور نور خیر و برکت اچھی گی او دا اللہ سرم تعلق زیادی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول لے چچا دنیا غرکڑا پا دین باندے فقط صغر عظیمہو وعظم صغیرہو نو آغا غات شے آغا وڑو کے اگانا
ځکه دنیا ډیره معمولی ده د دین په مقابله کې. نو هغه غټ هغه وړوکی وګڼه او هغه وړوکی غټ وګڼه چې دنیا یې غوره کړه په دین باندې. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او خیر صيغه اسم تفضیل سره راوړی دی. تاسو کې ډېر غوره او ډېر بهتر هغه څوک دی چې هغه قرآن کریم زده کړ او قرآن کریم یې وښوده. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول دی چې هغه وایي روایت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستكون فتنتان. ما د حضرت نه اورېدلي چې هغوی به وي زر ده چې فتنې به پیدا شي. فقلت من المخرج منها یا رسول الله. ما ورته وی حضرت د دې نه د وتو لار به څه وي چې دا فتنې پیدا شي دې نه به سړی بچ کېږي څنګه د هغه مصیبتونو او د هغه فتنو علاج به څه وي. قال کتاب الله. نو ما ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله کتاب فتنې امتحانونه مصیبتونه دا چې کله راشي د هغې نه د بچاو لار د خلاصون لار به څه وي. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب الله د الله کتاب او بیا تفصیل شروع کو فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. په دې قرآن کې خبر د هغه چا دی چې ستاسو نه پخوا تېر شوي دي د هغوی تاریخ دی د هغوی ذکر دی او خبر دی د هغه چا چې ستاسو نه وروسته را روان دي. وحکم ما بینکم ستاسو منځ کې چې څه خبرې راځي د هغې فیصلې دي. هو الفصل لیس بالهزل او دا ډېر واضح کتاب دی داسې ابسې نه دي ټوکې نه دي دا یو بهترین کتاب دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم من ترکه من جبار قسمه الله. چا چې دا قرآن د یو ظالم د وجه نه پرېښوده الله به دې ټوکړي ټوکړي کی تس نس به کی. ومن اتبع الهدى فی غیر اضله الله. او چا چې هدایت بغیر د قرآن نه په بل څه کې وکته چې بل څه پسې شه او قرآن یې پرېښوده او هدایت لټومه اضله الله نو الله به ګمراه کي. وحبل الله المتين وهو ذکر الحکیم. دا د الله مضبوط رسای ده او دا یو پن محکم دی. وهو صراط المستقیم او دا نیغه لار ده. وهو الذي لا تزيغ بالاهواء. دا هغه کتاب دی چې په دې باندې خواهشات هغه کږېږي نه. وهو الذي لا تلبس به الالسنه. دا هغه کتاب دی چې په دې باندې ژبې ګډوډېږي نه او لا يشبع منه العلماء ولا ينقضي عجائبه. د دې نه علما مړېږي نه او د دې عجائب ختمېږي نه. من قال به صدقه چا چې قرآن وی نو هغه رښتیا وی. ومن عمل به او چا چې عمل وکړ په دې باندې اجر نو هغه اجر حاصل کو. ومن حکم به عدلا چا چې په قرآن فیصله وکړه نو عدل او هغه انصاف وکړه. ومن دعا الیه فقد هدی الی صراط مستقیم. چا چې قرآن ته دعوت ورکړه قرآن ته خلق راوباله دته لار وښودل شوه په طرف د لارې نیغې باندې. او قرآن کریم کې هم الله د قرآن ذکر چې کوي نو الله وایي ما قرآن راولېږه پیغمبر پاک ته وایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان. تا ته پته نه وه چې
وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان من تا توحي وکړه ضرور د خپل طرفنا ضرور علاج می راولېګو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تا ته پته نو چې بیان د کتاب بسنګ کوم تا ته پته نو چې د ایمان بیان بسنګ کوم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لیکن من دا قرآن رڼا وګرځولا او په دې موږ لار خو چاته چې زموږ هغه شي زما د بندیانو نه وانك لتهدي الى صراط مستقيم او تلار خې په طرف د لارې نیغه باندې او د قران کریم ترغیبات هغه بیا چې کله ان شاء الله موږ خپل ځای راشو موږ بیا تفصیل کوو دا یو بهترین کتابو یو غوره کتابو دا عقیدې د اصلاح د عمل د اصلاح د معاشره د اصلاح خدا شاته ورزولې شوی علامه ابن قیم یو ځای کې وایي نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان نبذوا كتابك من وراء ظهورهم ستا کتاب د شاګانو رستو غردو وتمسكوا بزخارف الهذيان منګولي باغ بیکاره خبرو باندې ولاګولې فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان علم هغه دی چې الله ویلې دی علم هغه دی چې پیغمبر ویلې دی علم آغلی چاگه صحابه و ده عرفان خواندان ویل ده نو قرآن اگه شاعتا گردو لیشو پا ده ملک قرآن او قرآن درس او ده قرآن خودن دانوا طالب بچی کتاب وی او ده قرآن آیت با پکرانی نو صرف د اجرا د پارا د صيغه د پارا د ترکیب د پارا به استعمالو اجرا پکې کو نو اغه به وی او د آیات معنی به نه کوله ترجمه به نه کوله وی به پرې د مراد مخکې دا نو دا اغه ترجمه به بیان نه کوله د آیات دا چې ظلم د قران سره شروع دا الله احسانو حضرت شیخ القرآن انقلاب راوستو نن چې قرآن کریم عوام خی علماء خی مولیان خی او د قرآن درسونه شروع شو دا ډیر ګران کارو انګریز په خپل روزنامچه کې خلک درې ډلې کړیو یو معزز خلکو چې کې خان نواب مالدار دای ګرځولیو دویم درمیانه خلکو چاہے کہ زمیندار کاروباری تجارت والا دای ګرځولیو او دریم ذلیل خلک پاغه ذلیلو کې چوڑے چمار چاغه ټټای به سما کوله او د قران مولا زکه سپک ګرځولیو چې خلک قران زده کی دغه ته پته وا چې د قران زده کی نو دې سره انقلاب راځي علامہ اقبال زکا ویو دون میدانی کے آئینی تو چیست زیر گردوں سر تمکینی تو چیست آن کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمت اولایا زالستو قدیم تا دپتا نیستا استاد جوان مقصد صدر اسمان دلان دی ادا قرآنی کریم دی قرآن تا طالب نه چې باندې تاسو کو الکه کتابونه وای به بیاو جی سسن سبقونه وای جی کافیه وا ما کنز وا ما فلانه او فلانه خو د قرآن به پکې نه چې د قرآن درس هم دی د قرآن ترجمه هم کومه قرآن چاندز دا کو دا د الله احسانو د الله کرمو نن دوره تفسیر هغه شروع شوی
خلق قرآن وی قرآن زدکی قرآن لپا مین رازی شپیرو نئی دا قرآن دا پارا محنت کئی دا قرآن دا پارا دا یو انقلابو چی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولیگی اگر آوستا او مکا بیا رمیو آغا نقل کو بنیاد اغی کی خودو نن زمانگا الحمدللہ مدارس آباد دی پا قرآن درسون آباد دی پا قرآن باندے طلباء دا قرآن شوقیان دی ہر وی چی ما قرآن زدکڑے ہر وی چی ما دا قرآن زدکڑے او دا چی کلمنگ انشاءاللہ یا درس شروع شی تاسو با گوری دا قرآن خواند دا دیر دا خوان کتاب دے دیر دا مزی کتاب دے دا دی کولور نا سڑے ہوئی چی بزرکی میں اللہ صاحب ورکدہ دورا دا خوان کتاب دے او دا چی کلمنگ درس روان چی انشاءاللہ دا اول رازے لگ تکلیفی او دا قانون دے دا اس میں نینا خشی علا جوڑی کی چاہا خواہ ٹکی گی چی پسٹکا پا پل کے اوئی نو دا غینا بیا خیستا لور جوڑ شی او خیستا ربیتی جوڑ شی او چی پسٹکا پا پل کے نیوالی دا غینا لور ربیت نجوڑی گی نو قرآن لزدکی گی چی تخد او مخلشی زان او مخی کتا دیر زان بطرین لائے سانڈے او یار زلنگ سہولت پسندیم او سہولت بیا نزدکی گی سہولتون وپری دی بل زان بدا سے کئی چه زو عمره لطلیو ما نو پاگکال باندے رش زیادو پا دی تواف کی یو بٹیلا راکن بل پلا نو بل بٹیلا راکن بل پلا مالا بیدیر مزر آکولا نو ما با پا دی زڑکی وی پرے چه خیر ٹیلی راکی چه خواه جس شب خدای دا دی که با دی اول رضو که خدای طالب سامی نو چرا چه نو یو جماعت تا بزای ازای بنیم بل تا بزای ازای بنیم بل دل دیوا دا ناس دی یار زای نیسمو ٹیمو شپرلو منڈی والو سڑے بوئی چه دا سنگ چل دیوے و تب آئی چه انشاءاللہ مر بشم خوزم بنا نو تب اکلک شی تب اوم خلشی نو چه لگ اوم خلشی یو دو دری رضی پس خوداللہ بیا خوان در کئی بیا بتوا چه اسے خوان پیدا کر دا خدای دی طلباء سردا سے کئی دا دید پارگینی آغا اللہ چه اغا خلقو نا پجربونو مدرسی ورکڑی دی پہ اکاؤنٹونو کے دا آغای کرونون روپای پرتی دی الو ویلو مدرسی دی او لکلو جماعتون دی نو منگلا نشی را کولے منگلا ام را کولے شی چلو یا مدرسی او سہولتون یو دیر خیستا دغیو جدا جدا دائنی ہر طالب تا کورسائی پرتائی دا خدای تا گران خو ندی خدا تک کسی ساتی خپل دوستانو لا پا تکلیف کے مزاور گئی انبیاء باندے تکلیفونا زیاد راغلی دی ثم الامثل فالامثل بیا چه سورا ورنو باغ زیاد رازی داولی دا خدای بدی شی نا پدی که خدای او لذت ورگئی او خوان ورگئی پاگا تکلیف کے لذتی خوان دی نو دا او سورا زی تاسو با تکلیف دیر ہوئی زایون با مقرر نی زان لبا زای نیولی گرزی دلوی دا اسے دو زایونا نو پائی که با تاسو تکلیف تیر کئی نو بیا با چکل تاسو خوب برابر شئی بیا با دا قرآن دا درس خوان پیدا شی نو تاسو لبا بیا خوان در کئی او مزا او ها سوک چه دا اللہ خواخ نی نو اگر اس خط شی غلار شی این قرآن پاتی شی بیا رستو ارمان کئی طلباء زیاد دی کسان زیاد راغلی دی و الحمدللہ ثم الحمدللہ دا پنبیر کلے ٹول کال دیتا پتا مئی چی طلباء برازی او لاری او کسی بابا دی او دا قرآن طالبان بی او پارا کسا کے با خدای دیو بخا ویلی شی نو الحمدللہ اگا وقت اس راگے کلی خلق طالبانو تا گوری او داغی مطابق بیا
هغه نور امداد کوي د جماعتونو طلباو سره. زمونږ لنګري نو لنګر من چلو خو موږ د خپل استطاعت او د طاقت مطابق چلو. دا نه چې هر یو وایي چې ما لنګر کې دیره کا، ځکه موږ نه سفیر شته او نه خپله دوره دغه منډې تړي. کمې راځي چې تعاوني نو هغه موږ په جلسو او په پروګرامونو کې تېر شي، څوک خپله امداد کوي نو هغه وکړي لنګر سره، په هغې لنګر چلیږي. او چې څوک امداد ونه کړي نو بس دغسې څه پکې موږ خپله حصه واچوو. الله دې والله اجر ورکړي څوک چې پکې حصه واچوي یا امداد وکړي. نو موږ لنګر د خپل استطاعت او د توان مطابق چلو. نو تاسو به یو مهرباني کوئ چې موږ به په دې نه تنګوي چې ما لنګر کې دیره کا او ما لنګر کې دیره کا. موږ وایو چې کوم د دې مطابق کسان یي نو هغه موږ دلته دیره کوو، چې کوم د دې مطابق نه وي نو هغه موږ جوماتونو ته لیږو. شلي ګوډي بیماري بوډایي نو موږ وایو دا خدا نه چې ځان ناجوړه کړي او ناراسته یې، نو چې ځان ناجوړه ونې کړي وایي ما لنګر کې دیره کا، نو زه د ناظم ته وایم د کلي هغه سر ته یې ولېږه چې دی کلک شي. نو موږ ته به دا مسئلې نه جوړوي. دې ځای کې د پاتې کېدو اصول دي. زموږ اصول دای چې د هر یو جماعت او د هر یو بیټک ځان له امیري، نو تاسو باندې ځان له امیران جوړ کړئ، د جماعتونو امیران او ناظم. او که بیٹک کې اوسېږئ نو د بیٹک امیر او ناظم. بیا موږ امیران راغونډ او هغوی ته هدایات اورو. ستاسو یو عمومي امیري چې ستاسو څه مسله راځي نو تاسو به راځئ او هغه ته به وایئ او هغه به ستاسو هغه مسله حل کوي. عمومي امیر دپاره زمونږ مولانا عتیق الله اباسندي خو هغه لا راغلی نه دی، د هغه نایبي سمیع الرحمن نو دی دلته او تاسو چې څه مسله وي نو تاسو به ده ته وایئ او دی به درله انشاءالله حل کوي. ځایونه موږ لا مقرر کړي نه دي، ځکه ړومبی راز ده. نو تاسو به چې درس ختم شي تاسو به خپلو ځایونو ته ځئ، بیا به دلته ځای نه نیسئ. سهار چې اذان وشي موږ دروازه کولاو کړو، بیا به راشئ او ځان له به ځای ونیسئ. خو کوشش دا وکئ چې مخکې هغه کسان کښېنئ لیلیني منکم اولو الاحلام والنحا، چې عقلمند مشران قابل کسان هغه مخکې کښېني، چې لیکل کولی شي او مشران کسانی. کشران کوشش وکړي چې هغوی شاته بیا کښېني، مشران دې مخکې کښېني. دا دیوال سره کوم ځای چې دی دلته او دې خوا دا به د لسو کسو ځایونه دا به پرېږدئ، ځکه دې کې مشران علما بیا راشي، بیا هغوی موږ وروستو کښېنولی نه شو، نو دا د هغوی دپاره نو د لسو کسو ځای دا به دې طرف ته او دې طرف ته دا که څوک کښېناستو نو زه به بیا پاسوم، نو دې دا کې نه به کښېنئ. هغه بره ځای دی هغه مهمان خانه ده زمونږه، ځکه موږ سره بیا د میلمه ځای دي، نو په هغې کې به د درس ملګري نه کښېنئ بره مهمان خانه کې. چې زمونږ بیا که میلمانه راځي یو ورځ درس اورېدوله نو موږ یې هلتې بره کښېنو، هغه اوچت ځای چې دی هغه مهمان خانه ده، نو په هغې کې به کسان نه کښېنئ. په لاره چې ځئ نو کوشش دا کوئ چې ټوله لاره مه بندوئ، ډله ډله مه ځئ، ځکه په دې لاره باندې زنانه هم ځي راځي، غم خادی کلی دی، نو چې تاسو ډله روانئ نو تاسو به بې بد ښکارئ. هغه کار مه کوئ چې تاسو بې بد ښکارئ. د جوماتونو صفایي د هغې خیال ساتئ، دا به د امیر ذمه داري او خپل جوماتونه هغه صفا ساتي. موږ به ټیم لا ځای مقرر کړی نه دی، نو چې ځای مقرره وه نو هغه نن چې تاسو کوم ځای ناستئ نو دا ځایونه نه دي. سبا د بانک نه وروستو به موږ ګیټ کولاوو، بیا به تاسو راځئ او ځان له به ځایونه نیسئ. دا نه چې د شپې نه ناستئ، ځکه د شپې تاسو دلته کې
بیا شوري او منډي او بیا کسان آرام ونکړي شي خوب ونکړي شي د شپې باندې راځي سهار چې اذان کیږي منګه ګیټ کولاو کو بیا وراشي او ځان لبا زاینا ونیسي د امیر اطاعت دلته ضروری دی لازم دی ځکه نبی علیہ السلام وی اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا حبشيا اطاعت حکم کړي امر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم من رأى من امیر شيئا يكره فليصبر امر بالا مې راوړی دی چا چې امیر کې او کارولي چې دته بد لګي نو بیا به هم دې صبر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات ميتة جاهليه څوک چې د امیر د اطاعت نه ووته د جماعت نه جدا شو او د مرشه نو په مرګ د جاهلیت باندې مرشه نو د امیر اطاعت دا ضروری شی دی که امیر سره د یو تن مسله راشي نو بیا به عمومي امیر ته وایي و امیر سره به جنگ نه کوي جګړه نه کوي د امیر سره د یو سړي خلاف راغی نو موږ هغه کس به رخصتو بیا امیر به یي دا نه چې امیر زیاته او که امیر که امیر څه خبره یې هغه بیا عمومي امیر ته وایي دلته چې کوم کسان پاتې کېږي په درس کې نو هغه به موزد احناف په طریقه باندې کوي دغه د ملک حنفیو مسلک دی او چې اوسره په دې طریقه نه کوي نو دا هغه مقصد صرف فساد او شر جوړولي یا به دې ته جایز وای یا به ته نه وای که جایز وته وای نو په دې طریقه دی کوي چې لا چې بیا څه کوي یادې کوي او که جایز وته نه وای نو بیا دلته دې نه پاتې کیږي دلته کې د هر یو جماعت خلک پاتې کېدې شي او زمون د اصول مطابق یو سړی په نورو جماعتونو کې دی یی دی منګه هغه سرکار نشته که بیا وته زمون جماعت څخه کارا شو ولې منی کني نه دی خپل جماعت کې دی خودل دې بدا هغه بیج دا هغه جنډا دا هغه نخا دا هغه خبره دا باندې کوي دا نه چې دل دې به دا هغه بیج لا ګولې او دا هغه پرچار وکړي یی چې کوم جماعت کی موږ یې سرکار نشه ک بیا وته موږ ښه کار شوړې راخه کني نزيدي بیا خو دا غي به جونه باندې لګوي دلته زما مطلب دا دی چې دلته داسې هیڅ یو کار نه چې هغه د طلباو د خپل میانز د شر سبب ګرځي ځکه چې قران ته توجه او قران زکیږي بس نو موږ دا کوشش کوو چې تاسو ته خیر ورسي تاسو په جولای کې خیر پریوزي او موږ له الله اجر راکړي موږ د درس لپاره ټیم مقررو او په هغه ټیم به درس شروع کیږي دا غي نه وروسته به یو طالب ته بیا د دنه راتلو اجازه نه ټیم موږ نه بجې ټیک دی او کوم نو طالبان چاینیز کوي نه بجې به موږ درس شروع کوو بیا ورو موږ ټیم مخکې کوو وروسته کوو تو د سبا نه به موږ 9 بجې درس شروع کوو چې تاسو چای مې اسکلی او په ټیم راغلی او په کوم لزان را رسوي او دسو کوي 2 رکعات نفل کوي چې الله زین کولاو کی زړه کولاو کی او د قران ملغلره په زړه کې واچي نو 9 بجې به موږ بیا درس شروع کوو او بیا برورو موږ درس ورپسې وګدو نن موږ سره د پاتې کېدو اصول هغه درته بیان کړ او له ترغیب هم درک او د سبا نه به ان شاء الله موږ د قران کریم اصول شروع کوو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين یو دعا وکړئ دا سورۃ الابا چې هغه دې ځای ته راغلي دي کاغه نارینه دي کاغه زنانه دي الله دې ټولو په زړونو کې د قران کریم ملغلره واچي الله دې موږ تر مرګ پورې د قران خادمانو ګرځي چا چې موږ له قران کریم په لاس کې راکړې دي او موږ ته قران کریم خودلې دي الله دې دا غي قبول منور کړي الله دې حضرت شیخ القران
زما والده محترمه، زما خپلوان چې څوره وفات شوي دي یمان، الله دې هغوی قبرونه منور کړي او الله دې ورله جنت الفردوس ورکړي. زموږ استادان چې څوره وفات شوي دي الله دې هغوی له جنتونه ورکړي او الله دې ګناهونه معاف کړي. کوم چې ژوند دي الله دې هغوی عمر کې برکت واچوي. الله دې جماعت لا چې د قرآن او سنت خادم جماعت دی الله دې ورله نور هم ترقي ورکړي. دا پنځپیر د قرآن مرکز دی، الله دا همیشه د پاره په قرآن او سنت باندې آباد لري. کوم خلک چې هغوی دې ځای ته درسونه راغلي دي یا خپلو ځایونو کې درسونه اوري، الله دې د هغوی ټولو ګناهونه معاف کړي او الله د قرآن خادمان وګرځوي. دا مرکز چې دا د قرآن کریم مرکز دی، څوک د دې سره تعاون کوي، امداد کوي، لنګر کې مالی تعاون کوي، جانی او بدنی تعاون کوي، الله دې د هغوی مالونو کې، د هغوی کورونو کې، د هغوی اولاد کې ډېر خیر او برکتونه واچوي. الله دې مال توفیق او طاقت راکړي چې زه د قرآن کریم خدمت په صحیح طریقه باندې وکړم. الله دې ما کې زه د عناد نه راولي او الله زما د خولې نه داسې الفاظ نه وباسي چې هغه په ضد او په عناد باندې. الله زما د خولې نه هغه الفاظ وباسي چې هغه الله په رضا کی او الله په خوشحاليږي. الله دې مال توفیق او طاقت راکړي چې د فرق او باطله او رد په صحیح طریقه باندې وکما. الله دې زموږ د قرآن او سنت خدمت تر مرګه پورې والي. سوره ملګري چې هغه په دې درس کې شریک شوي، الله دې هغه علم نافع نصیب کړي او الله دې قرآن کریم خادمان تر مرګه پورې وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.